یو پیره په لاره روانو چې وې کتل یو سړی د دریاب نه په لاسو باندې په لپه باندې اوبه څکي نو چې دی ولید هغه کنډول یې وغورځو چې زما په لپو په لاسو کار کیږي ولې ځان سره دنیا ګرځوم یو کنډول ورسره جي او دویم یو سړی یې ولید ډېره زمانه پس چې او داسې دریاب ته وکړو نو دا ګیره په ګیره باندې په دا ګوتو کې لاسونه پې وال داسې دا ګوتې پکې والې او ګیره یې ګمنځوله چې الله ماله دا ګوتې راکړي دي په دې باندې ګیره سمیږي نو په دا ګمنځ باندې څه کوم هغې هم وغورځوله زما محترم بس داسې به ګرځېده دنیا کې به مسافرۍ واله زمانه تېروله ځکه چې د دنیا نه خو تګ دی زما محترمو دنیا خو عارضي ځای دی دا رڼاګانې چې تا ته ښکاره کېږي دروازې او د شپې دا بندېدو واله دي پتا باندې تیاره کېدو واله ده او مضبوطه تیاره به پتا باندې راځي زما محترمو الله دې موږ د قبر د تیارې نه وساتي هغه یو سړی و ډېر زیات مالدار راوستې او شرابونه به اسکل پروت به الله مال ورکړی نبی علیہ السلام وفرمایل مال هغه دی چې تا او ستا په اهل او په دین باندې ولګي نو هغه سړی چې و ډېر مالدار و خو لیکن د هغه کار دا و چې هغه به په مال باندې عیاشۍ او تماشې کولې د شپې به یې ځان ته ښځې ګډولې او شرابونه به یې څکل یو پیره میلمانه راله نو غلام یې ولیږه چې ورشه شراب راوړه میلمانه مې راغلي دي بس هغه غلام له 4 درهمه ورکړه غلام لاړه جي شراب یې را رسول چې وې کتل یو مجمع لګېدلې ده داسې او په هغه مجمع کې یو بزرګ ناست دی او یو فقیر ورته ولاړ دی حضرت ما ته لږ د پیسو ضرورت دی د 4 درهمو ضرورت دی که ماله دې پوره که د بزرګ ته وي نو دا فقیر وی ښه ما سره خو نشته خو اعلان یې وله په مجمع کې وکړه داسې وی بهی که چا سره 4 درهمه ای نو مال یې راکې په مقابله کې ورته 4 دعاګانې کوم په دا مجلس کې نو زه یو خبر دغه غلام وی چې ما سره خو 4 درهمه شته خو دا 4 درهمه خو زما د آقا دي پردي دي او د بزرګ اعلان هم کړی دی چې 4 درهمه چا راکړه مقابله کې 4 دعاګانې ورته کومه بس دی ولاړو ډېر ساعت 2-3 پیرې اواز وکړه بس دی ورغې او چې ورته پته چې آقا به مې هسې موی پرېږده چې مې ووی وال زه هر وخت یم د آقا نه خورم پرېږده چې مې مړ کي 4 درهمه یې وله ورکړه حضرت دا 4 درهمه واله هغه ورته وی وایه اوس ته 4 دعاګانې م کومه دعاګانو ته توجه شي الله بیا قبلیم ښه بزرګم عام بزرګ نو جی حضرت عمار رحمت الله علیه یو پاک انسان و د زمانې وی ورته وایه دعا درته څه وکړم هغه ورته حضرت لومبۍ دعا راته دا وکړه چې زه غلام یم ما الله د غلامۍ نه آزاد کي لومبۍ دعا یې ورته دا وکړه ډېر هوښیار علامو وایه دویمه دعا څه وکړمه حضرت دویمه دعا وکړه دا 4 دراهم چې مې کم درکړه چې الله ماله د دې په مقابله کې نعم البدل راکړي بس دا دعا وکړه حضرت وایي زه دا دعا مې وکړه الله دې نعم البدل درکړي اوس په مجلس کې دعاګانې کوي پردي دراهم پردي اوښانې خدای ته وبخل لیکن ایمان و پکې زما محترم نن مو ته خپل مال نشو بخلی او خدای له نشو ورکولی او ستاسو دپاره خو پیکې جم د قسم دی په دا کلي کې ستاسو مدرسه آبادیږي او زه وایم مدرسه نه آبادیږي دا د خدای محل آبادیږي په دا کلي کې ټول سبحان الله ووایي او ستاسو دپاره ګولډن چانس دی الله وایي ولګوئ پکې بس او بیا زما رب سره جمع کیږي اوس تاسو ته د رب د غیرت خبرم کوم چې الله څومره غیرتي ذات دی دویمه دعا یې ورته دا وکړه حضرت چې د دې درهمو نعم البدل هم الله راکړي وایي زه در به کي درېمه دعا څه وی وایي حضرت درېمه دعا دا وکړه زما د آقا چې دی دا ډېر شرابي او کبابي انسان دی چې الله یې زړه بدل کي وایي زه دا دعا مې وکړه الله دې زړه بدل کي وڅلورمه دعا وایا حضرت دا دعا وکړه چې مونږه سره د خپل اهل نه او سره د دې زما د دې آقا نه چې الله مونږ ټول وبخي الله دا دعا هم قبوله کړه ماشاءالله زمانه یې سم راغی
لکه چې کور کې د اواز اورېده که روي شړی راز غلوې او بیا څلور دعاګانې وکړي جي اوس دعاګانې الله قبلوي ما ووې الله ډېر غیرتي ذات دی آقا ورته ډېر زیات سور دی غلام چې راغې یو یې زمانه ډېره بار تېره کړه یو یې لاسونه تشو لېږلی خو یې شرابو پسې و که نه چې راغې آقا غوسه دی وایه شراب دې څه کړه او دا دومره لیټ ولې شوې حضرت بس شراب نشته شراب بس ختم شوي دي او پیسې چې پیسې دې څه کړې 4 دراهم دې څه کړه اوس آقا ډېر په جلال کې د مېلمانې ناست او ډېر غوسه دی چې مېلمنو ته خو ملامته شومه سودا پسې مې لېږلې او دې تش راغې حضرت بس صفا صبا خبره کوم که مې وې او که مې مړ کې وایه څه چل کړې وایي دغسې یو بزرګو هغه وي چې چا 4 درهمه ماله راکړه مقابله کې 4 دعاګانې کومه نو د آقا ورته متوجه شه وایي ښه 4 دعاګانې وکړې نو یې تا ته څه دعاګانې وغوښتې د آقا نه الله خبره ایرې زه ویم هغه دعاګانې الله قبلولې بس وایي حضرت لومبی دا دعا مې وکړه آقا چې ما ته دا دعا وکړه چې الله ما د غلامۍ نه آزاد کړي هغه آقا ورته ووایي زه ما ته آزاد کړې آزاد ګرده ټول سبحان الله وایي هغه دعا خدای قبلوله الله زړه بدلی کړه وایه دویمه دعا دې څه وکړه حضرت دویمه دعا مې دا وکړه دا 4 درهم چې ما ستا ورکړي دي چې الله ماله د دین نعم البدل راکړي وایي ښه د خپلې دغه تالې چابي وله ورکړه وایي دا واله او لړ شه 400 دراهم زما د خزانې نه واله ستا شو سبحان الله بیا وایي 4 یې ورکړي او زما رب وله په 400 باندې بدل کړه بیا سبحان الله وایي دا زما د رب وعده ده جي وایي درېیمه دعا دې څه کړې وه حضرت درېیمه دعا مې دا کړې وه چې زما د آقا ډېر شرابي او کبابي انسان دی چې الله یې د شرابو نه واړي وایي زوړ د شرابو بوتل ورسره و داسې نیولی او اکدم یې وغورځو ما وی الله زړونو بدلولو والا دی او دعا بزرګ کړې وه هغه قبلېده شراب یې د ځمکې له راخلاص که ویې جړل چې زه تا څومره وام ته زما غلام وې او ته زما په غم کې دومره ګرځې قسم دې وي نن د پسه زما دې د خدای په ذات قسم وي چې دوباره به شراب ونڅکم شراب یې پرېښوده 3 دعاګانې الله قبول کړې په دا مجلس کې 4مه دعا او زما د رب غیرت تم ګوره چې زما د رب ذات څومره غیرتي دی ته خو غیرت وکړه بیا د خدای ذات ته ګوره وایي 4مه دعا مې حضرت دا وکړه چې زه او زما د آقا او دا ټول اهل الله جنت ته بوځي مغفرت یې وکړي دا دعا مې وکړه وایي ښه نو آقا ورته ووایي دغه 3 زما په وس کې وي او دا یو زما په وس کې نه و دا زه نشم کولی الله پوهیږي وایي علما کرام فرمایي کتاب کې نزهة البساطین والا لیکلی دي کله چې دغه آقا بزرګ وایي الله بیا مرتبه ورکړه او شپې له اوده شو وایي چې څنګه اوده شو خدای وله په خوب کې راغی اول ورته د خدای دیدار نصیب شو او بیا ورته خدای ووی چې ته زما نه غیرتي نه تا چې 3 غیرته زما په ذات باندې وکړه زما دې د خپل ذات باندې قسمي ته څه کوې چې ستا د اهل و دا ټول کلي مې ستا په وجه باندې جنت ته دننه کړو مغفرت مې وکړه د خدای داسې ذات دی جي زه وایم د خدای په ذات باندې غیرت وکړه 4 درهم الله په 400 بدلې کړې او الله چې کوم دی نو 4 دعاګانې هم قبولې کړې او الله وله په 4 درهمو په مقابله کې جنت هم ورکړه تا ته هم په دا کلي کې پیکج ګولډن پیکج کولو شوی دی الحمدلله د مدرسې کار کمپلیټ دی صرف اور صرف اوس چې کوم دی نو دغه ته لنټر ته خبره پاتې ده تاسو برپور چې څومره اقارب دي کمزور یې ما ته پته ده چې کم اقارب دي تکړه کسان دي سوال ورته وکړه چې زمونږ په کلي کې مدرسه د پیسې نه دي پکار مونږ له مټیریل پکار دی راشه لنټر ته خبره رسېدلې ده چې څوک څه وسکولی شي بنداس وکې د خدای په ذات غیرت وکې بیا د خدای ذات ګوره چې الله ورکولو والا څنګه دی صدقه زکات چې دا کلي والا څوک ورکوي زه وایم 1 روپۍ زکات بار ورنه کې 1 روپۍ صدقه بار ورنه کې په دا کلي کې ستا مدرسه آبادیږي بنداس په دې کې ولګوه د رب نه امید کوم او دا د نبی علیه السلام مبارک نوصیې تاسو سره وعده کوي چې الله به د دې په مقابله کې خامخا جنت ورکوي انشاءالله الرحمن رب نه امید کوم حدیث ته غوږ کېدی الله مونږ چې کوم درس ولوستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې د حاضر مجمع کوم چې دننه مسجد کې ناست خدای په نظر د رحمت او شفقت باندې ورته خدای وګوري
الله دا ستا کلام لراغلی دی خدایا، ستا د محبوب خبرو لراغلی دی خدایا، د دې په زړه کې څه قسم شرعي مقاصد او حاجتونه دي خدایا د خپل در نه پوره کې. په دې مجلس کې په دا جومات کې دننه چې کوم مجلس دی خدایا دې کې سپین ږیرې ناست دي خدایا، په عمرونو کې برکت واچې. الله نوجوانان ناست دي خدایا د دین سره وابسته کې، ماشومان ناست دي خدایا باعمل عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدایا جوړ کې. دا کلی کې خدایا اتفاق او اتحاد خدایا راولې. د دې کلی کې د چا زړونو کې څه قسم بغضونه نفرتونه خدایا په محبت او الفت باندې بدل کې. کاروباریان پکې ناست دي خدایا کاروبار کې برکت واچې، قرضداري دي پکې خدایا د قرضونو نه اخلاص کې. الله د دې کتاب په برکت باندې چې دا ما خويندې دا درس خدای دا درس او دا کتاب او دا منځ اوري خدای دا غي پزړه کې څه قسم شرعي مقاصد دي خدای د خپل در نه پوره کې. الله زما د خويندو میندو په دا کلی کې د لوپټو د عزتونو خدای محافظ شي. څوک بیماران دي خدای صحت کامله ورته نصیب کې. نیا دې سي بیمار دي زمانه سي بیمار دي دعا او ته کې الله ول شفای کامله عاجله مستمره نصیب کې. الله په وخت ځن کدن کې دا کلمه په جبر اولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. सलाम